أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. در سورہ نحل سوال لسم نمبر رکو دا ددی رکو ابتدائی او ددی رکو دا ابتدائی آیتون دی دی نوڑان دی آیتونو کی ددی خبری بیان تفصیل سر تیر شو تاسو واوریدو. چې قرآن پاک متعلق شیطان د انسان د پاره مختلف رکاوټونه چې دین هغه ودري او شیطان دا نه غواړي چې انسان د قرآن نه فائدہ واخلي او د قرآن چې کوم احکامات دي باندې د عمل وکړي. د دې د وجنه د قرآن د تلاوت په وخت کې د قرآن د ویلو په وخت کې د شیطان کوشش دی چې انسان په زړه کې وسوسې واچي د لپاره رکاوټونه پیدا کړي. داغې نه د بچ کېدو لپاره کومه نسخه چې ذکر شوی واغه مخکې تاسو واورېده هغه دا چې انسان سټیم تلاوت شروع کوي د الله تعالی کلام ویل شروع کوي نو دې وخت کې د الله تعالی مضبوطه پناه واخلي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا الفاظ دې وایي نو دی به د الله تعالی په پناه کې راشي. نو بیا به د شیطان د وسوسو نه دی محفوظ وي. دې د وجې نه د قرآن پاک تلاوت په وخت کې اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل کېږي بیا ورپسې بسم الله الرحمن الرحیم ویل کېږي. نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې وایي نو انسان د الله پناه کې راشي د شیطان د وسوسو نه دی محفوظ شي د شیطان د حملو نه چې دی محفوظ شي او کله چې دی بسم الله الرحمن الرحیم وایي نو د الله تعالی مدد هم چې دی نو د سره شامل حال شي. نو بهرحال مخکینی آیتونو کې هم د دې خبرې تعلیم چې تاسو د شیطان د وسوسو نه او دغه د حملو نه بچ کېدل غواړئ نو د الله تعالی پناه کې راشي. اوس په دې آیتونو کې د قرآن متعلق چې شیطان یو حمله کړې ده هغه وخت کې د کفار مکه په سړک کې یو خبره اچولې وه هغوی به یو اعتراض کو. په دې آیتونو کې داغه جواب راغلی دی. هغه با اصل کې دا قرآن پاک چې دی نو دا په 23 کالو کې نازل شوی دی لګ لګ نازل شوی دی
پدې کې د الله تعالی ډېر لوی حکمت او ډېر لوی مصلحت او چې دا قران پاک په لګ لګ نازلې دو په یو ځل ټول قران نه دی نازل شوی بلکې د ضرورت مطابق لګ 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 بدا نازلې دو کله دوا آیتونه نازل شوی دي یو آیتوم نازل شوی دی پورا سورتونه نازل شوی دي پورا رکوګان نازل شوی دي د ضرورت مطابق لګ لګ بنازلې دو یو خودی کی دا فائدہ و چې مسلمانانو تبا یادې دوم په اسانه باندې لګ لګ بنازلې دو نو اغا داغي یادول بچی د مسلمانانو لپاره آسان او بل پدې کې دام فائدہ و چې مسلمانان نو تب کافرانو تکلیف ورکو ایزاګانې به ورکولې نو داغه مطابق په دې قران پاک کې چې دینو تسلیان مسلمانانو لپاره راتلې پاکي سره مسلمانان مضبوطی دل د مسلمانانو ته بچینو تسلی ملاوي دا نبی علیہ السلام ته تسلی ملاوي دا د کافرانو ظلم او ستم او داغه حالات مطابق په نازلې دو او درېمه خبره پکې دا هم دا چې دا قران پاک په لګ لګ نازلې دو نو پدې کې د حالاتو ډیر زیات چې نو رعایت بس چې څنګه حالات په نو داغه مطابق با د الله جل شانه د طرف نه حکم چې نو نازلې دو کم حکم باندې بچي فلحال مسلمانانو عمل نشو کولای نو هغه وخت کې نه نازلې دو هغه ورسته باندې نازلې دو مثلا ګوري مکی مکرمه په ځوان کې د جهاد حکم لا نور راغلی بس مسلمانانو ته دا تلقین چې بس تاسو صبر کوئ هغه وخت کې حالات د مسلمانانو دغه ځکه چې مسلمانان مغلوب او مسلمانانو سره حکومت نو طاقت او قوت وسره نو د کافرانو غلبه وا نو الله جل شانه مسلمانانو ته بس د صبر تلقین کو چې تاسو صبر کوئ بس دې کې د الله تعالی حکمتونه نو مکی مکرمه کې د جهاد حکم نو خو چې کله مسلمانان مدینه ته لاړل لږ ډېر طاقت او قوت کې رالل نو الله جل شانه الته بیا د جهاد حکم چې نو ورکو دلته حکم نو او الته حکم ورکو یا مثلا د اسلام په ابتدا کې قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا د شپې د موز بارکه دا حکم چې درې حصے شپه یا نیمه حصہ شپه چې نو تاسو د شپې ودرېږئ او قران وایي او تهجد موس کوئ دا حکم فرض و ابتدا کې نو هغه کې نیمه شپه یا درې حصے ودرېدل چې نو دا لازم نبی علیہ السلام او صحابه کرام ودرېدل بیا پرستا د مسلمانان مصروفیات چې نور او سیوا کېدل نور دغه پکې راتل نو هغه ټولو د وجنا الله جل شانو بیا حکم راولې کو چې فقره او ما تيسر من القران خیر دی سوره چې ویل شي هغه عمر ودرېږي او حکم فرض اوس نه دی ابتدا کې هو فرض او لازم لیکن بیا پرسته باندې هغه فرض هم نه دی بلکې د یو مستحب درجه کې دی او انسانو کې نو ثواب چې نو هغه په ملاويږي او هغه تراغه پوری سورۃ انسان ودرې دې شي نو فقره او ما تيسر من القران کې دا ویل شي چې سورہ ویل شي هغه عمره تاسو ودرېږي نو دا حکمونه بچي کله یو حکم راتو بیا بس وخت پس بل حکم راتو سو وخت بل حکم راتو نو مسلمانانو د حالات مطابق نو کافرانو په دې باندې اعتراض شو دا کومه تاسو ته یو څو نمونه ذکر کړی نور حکمونه اوس د شراب حرام والی حکم په یو ځل نه دی راغلی مکه مکرمه دوران کې د شراب حرام والی حکم نو راغلی دې حکم بیا مدینه کې راغلی دی ورو نو ابتدا کې د دې حکم ډایرکټ نو راغلی چې دا حرام دی بلکې بیا
پرسته د دې حکم راغلی. نو هر یو حکم بچ راتو نو د مسلمانانو د حالاتو پورا رعایت پکې. نو دې د وجه نه کافرانو اعتراض شروع کړ. دا الله څنګه کتاب دی؟ کله یو حکم او کله بل حکم. استاد وګورئ، کله یو حکم راځي او کله بل حکم راځي. دا الله څنګه کتاب دی؟ دا ودا خدای الله تعالی کتاب نعوذ بالله نه دی چې الله تعالی نعوذ بالله به خبره کې اول یو حکم ورکی او بیا چې نو بیا وینا نه دامه کوي او بیا دا کوي. دا سه اعتراض کوي شروع. نو الله جل شانه دا غي جواب دلته کړی دی چې تاسو دا اعتراض چې کوئ د خپل جهالت د وجې نه کوئ. تاسو ته د نسخ حکم نه دی معلوم. نسخ تبدیلی ته ویل کېږي چې اول د حالاتو مطابق یو حکم راشي او بیا د حالاتو بدلیدو سره بل حکم الله جل شانه راولي او دا غي اختیار هم صرف الله تعالی سره دی، بل چا سره نشته دی. اوس الله سم سده کې څوک داسې نر نشته دی چې هغه قرآن راواخلي او نعوذ بالله په دې کې تبدیلی وکړي. اوس پرونه ته چا خبره کوله چې قادیانی نیټ ورک چې دی نو هغه سو قرآنونه چې دی نو هغه چاپ کړي دي او هغې کې د ختم نبوت متعلق کم آیتونه دي نو هغه یې تلر کړل. نعوذ بالله من ذلک. نو دې سیزونو نه لږ هوښیار اوسېدل پکار دي. لږ چې دی نو د خپل ایمان او د خپل غیرت خیال هم چې دی نو ساتل پکار دي. د خپل ایمان حفاظت دا اوس دغه فتنو هغه دور دی. د فتنو پر دور کې د ایمان ډاکوان چې دی نو هغه ډېر وي. نو تاسو لږ هوښیار اوسئ په دې حوالې سره. نو بهرحال دا اعتراض باغی دغه د وجې نه کو د خپل جهالت د وجې نه. او بله خبره دا ده چې الله تعالی ته ښه علم وي چې کوم حکم الله تعالی نازلوي نو پوره پته وي الله تعالی ته. بیا مخکې څوره وخته پورې به دا حکم چلیږي دا الله تعالی ته اوس پته وي. اوس ګورئ یو ډاکټر دی یو مریض له چې نسخه ورکوي نو د مریض حالاتو ته ګوري بھئی دا دوايي استعمالوه. نو ډاکټر ته پته وي چې شپږ میاشتې پس به زه دا دوايي بدلو. شپږ میاشتې پس چې د حالات بدل شي د مریض نو بیا ورته نسخه بدلې کړي. نو د دې دا مطلب خو نه چې یاره ډاکټر پوهېږي نه. څوک ویلی شي یاره دا ډاکټر پوهېږي نه یا بلکې هغې کې د مریض حالاتو ته کتې شي. اول ول یو دوايي ورکړي نو څه وخت پس ول هغه نسخه چې دی نو هغه بدله کړي. نو دا قرآن پاک دام یو روحاني غذا ده. الله جل شانو اول یو حکم او بیا رو 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 د مسلمانانو حالاتو مطابق بل حکم براغی. مخکینه حکم با ختم شو مخکې حکم براغی. نو دا مطلب نه چې الله جل شانو ته پته نه وه بلکې الله جل شانو ته خو پته وه خو د انسانانو حالاتو مطابق اول یو حکم او بیا څه وخت پس بل حکم. دا به الله تعالی رالیږلو. او دا سلسله صرف په قرآن کې نه مخکینی شریعتونو کې هم کله یو حکم شو نو بیا به بل هغه به بدل شو نو ورپسې به بل حکم راغی. نو بهرحال په دې آیتونو کې الله تعالی هم د دې خبرې جواب کړی دی او الله تعالی دلته کې ویلي دي چې دا کلام چې دی نو دا د حالات مطابق او د مسلمانانو د مضبوطیا لپاره دغه طریقې سره نازل شوی دی. الله تعالی فرمایي وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً او کله چې موږ بدل کو یو آیت مکان آیت دبل آیت په ځای باندې والله اعلم او الله خو پوهیږي بما ينزل فاغه باندې چې الله تعالی نازلې چې الله تعالی نازلې باغی باندې الله تعالی خو پوره پوهیږي چې دا به تر څوره وخت پورې دا حکم وي او بیا کله به چې دا حکم بدلیږي او بیا چې کله د وحی سلسله ختم شو نو هغه خبره هم ختم شو. بس چې اوس قرآن کې کم حکم دی هغه کې څه قسم تبدیلی هم څوک نشي کولی. نو الله تعالی وایي چې کله موږ دا شان یو آیت په ځای بل آیت راولېږو د یو حکم په ځای بل حکم راولېږو دا کافران څه وایي قالو نو دوی وایي انما انت مفتر
بشک ته خو چې دینو تړون کې د ځان نه نبی علیہ السلام ته وایي چې دا خو ته د ځان نه تړي نعوذ بالله. نو الله تعالی دا غي جواب ورکړي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دین نه پويږي د جهالت د وجې له دا اعتراض دي کی قلت وتوای نبی علیہ السلام نزله نازل کړي دا قران روح القدس فرشته جبريل علیہ السلام میر رب کا استاد رب د طرفنا استاد رب د طرفنا د الله طرفنا نازل شوی دی او فرشتي په ذریعہ سره را لګل شوی دی بالحق په حق سره د حکمت او د مصلحت مطابق الله تعالی نازل کړي ليثبت الذين امنوا تپاره د دې چې مضبوط کی هغه خلک چې ایمان راوړي دي تپاره د دې چې دا ایمان والا مضبوط کی دا قران وهو نو مسلمانان له په تسلی ملاوي دا وهدن وبشرا او هدایت دا قران وبشرا او زیر دے للمسلمین دا مسلمانانو دا پارا وسره مسلمانانو ته وزیر ملاوي د هدایت په ملاوي دو نو بهرحال دی قران لګ نازلې دو کې د الله تعالی ډېر حکمتونه لہذا دا اعتراض چې دا غلط دی الله تعالی دې عمل کولو توفیق